السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه یې ښه برابر عبدالوهاب یم او تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل عبدالوهاب ایکس ملګرو راځئ نن را سره هغه مقام هم وګورئ په کوم مقام کې چې په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې یوې بوډۍ زنانه ښځلې راغورځولې او بیا هغه بیماره شوه او نبي علیه الصلاة وسلام د هغې تپوس لیدلی و هغه بیا مسلمانه شوه. راځئ هغه ځای هغه مقام را سره وګورئ. ملګرو تاسو ته پته شته چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به کومې ابۍ چې دی مشرک ابۍ چې وه او هغې به په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ښځله غورځوله بیا د کوم ځای نه غورځوله دا به د ډېرو ملګرو حرم شریف ته به هم راغلي او عمرې له به هم راغلي خو هغې ته به دا پته نه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به هغه بوډۍ چې دی هغې د کوم ځای نه ښځله ویشته او هغې کړکۍ کم ده هغه هم په دې حرم شریف کې هغه ملګرو هغه وګورئ دا د کتابونو ثابت دی دلته چې کوم ملګري دي هغې ووایه موږ ته یې ووایه د دې ځای خپل باشنده کسان چې دا هغه کړکۍ ده چونکې اوس اوچته د هایټ بلډینګ دی هم دا په ښکته باندې روانه ده دلته کې دا هغه مقام دی چې دې ځای نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه ابۍ چې دی نو ښځله راویشته د حضور علیه السلام نه صبر هغه حد د کتو دپاره ملګرو دا هغه مقام دی.